بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. دا یو وظیفه ده چې حضرت مولانا مفتی شفیع رحمه الله تعالی په خپل تفسیر معارف القرآن جلد نمبر 2 کې دا ذکر کړی ده. هغه وظیفه دا ده چې کم یو کس د هر فرض مانځه نه پس سورة الفاتحه یعنی الحمدلله رب العالمین دا پورا او بیا د هغې سره آیت الکرسی یعنی الله لا اله الا هو الحي القیوم دا پورا آیت چې کوم دی آیت الکرسی او د هغې سره د سوره آل عمران دا آیت شهد الله انه لا اله الا هو والملائکة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. او څلورم هم د سوره آل عمران دا آیت قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. دا څلور څیزونه شو یعنی سورة الفاتحه، آیت الکرسی، د سوره آل عمران شهید الله انه لا اله الا هو دا آیت، او هم د سوره آل عمران قول اللهم مالک الملک دا دو آیاتونه. دا کم مسلمان بنده چې د هر فرض مانځه نه پس وایي په اخلاص سره نو الله رب ذوالجلال در پاره چې دی نو په جنت کې چې دی نو ځای جوړ کړي او د هغې سره سره الله رب ذوالجلال د دغې ورځې اویا ضرورتونه چې دي نو هغه پوره کوي او په هغه اویا ضرورتونو کې د ټولو نه کم ضرورت چې کم دی نو هغه به د دغې بنده بخښنه کیږي. یعنی مطلب دا دی چې په دې اویا ضرورتونو کې د ټولو نه کم ضرورت چې دی کم نو هغه یعنی بخښنه ده چې الله رب ذوالجلال به درته بخښنه کوي. نو د دې نه تاسو اندازه ولګئ چې کم ضرورت چې دی نو هغه بخښنه ده نو چې الله رب ذوالجلال به لوی کم ضرورت چې دی هغه به د خپل بنده په دغه ورځ پوره کوي. نو دې وجې نه زما دا درخواست دی ټولو مسلمانانو ته چې د هر فرض مانځه نه پس دا عمل لیکي په اخلاص سره نو الله رب ذوالجلال چې دی نو د دغې ورځې اویا ضرورتونه د خپلو غیبو خزانو نه پوره کوي او په جنت کې چې دی نو د ده لپاره چې دی نو ټکانه چې دی نو هغه جوړوي. دا به حواله مفتی شفیع رحمه الله تعالی په خپل تفسیر معارف القرآن جلد نمبر 2 کې چې دی د شهید الله انه لا اله الا هو د دې آیت ته تفسیر تحت چې دی نو هغه ذکر کړی. الله رب ذوالجلال دی ما له هم او تاسو ټول مسلمانانو نه په دې باندې د عمل کول توفیق در نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.